أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. سورة نساء آيات نمبر 3. الرجال قوامون على النساء. الرجال نارنا قوامون حاکمان دي على النساء پر ښځو باندې بما ده هغه په سبب فضل الله چې فضیلت ورکړي دی الله تعالی بعضهم بعض د هغوی على بعض پر بعض وبما انفقوا او په سبب د دې چې هغوی نفقه کوي من اموالهم د خپل مالو څخه. د دې آیات د مخکې آیاتو سره مناسبت دا دی چې په مخکې آیاتونو کې د حقوق یادونه نو د حقوق په ضمن کې مختلف حقوق بیان شو. ځینې ځایو کې د نارینه حقوق، ځینې ځایو کې د ښځو حقوق او ځینې ځایو کې د الله تعالی حقوق دا بیان شو. نو مخکې بحثو کې تقریبا د ښځو حقوق زیات بیان شو. پر روانو آیاتونو کې د نارینه حقوق بیانې چې یو نارینه پر ښځه باندې څومره حقوق لري او په دغه روان آیات کې د نارینه فضیلت پر ښځو دام بیانې او دا غرنګ د تعذيب د پاره هغوی ته وهل ور کول دام بیانې. نو مناسبت د آیات د مخکنی آیاتو سره ښکار دي. الرجال نارینه قوامون دا د قوام یا د قیام او یا د قیم جمع ده. قوام یا قیام یا قیم دا نگران او حاکم توای چې د یو شي سرپرستی کوي. نو رجال نارینه قوامون حاکمان دي علی النساء پر ښځو باندې دوی حاکمان دي او نگرانان دي په دوه وجو باندې. یو وجه دا ده بما فضل الله بعضهم على بعض چې فضیلت ورکړي دي الله تعالی بعضهم وبعض لره، یعنی بعض لره دا چې نارینه وته فضیلت ورکړي دي علی بعض پر بعض باندې، مثلا پر ښځو باندې. نو دا فضیلت وهبي فضیلت دی، یعنی د الله تعالی د طرفه څخه بسوي دي په دې کې د بنده اختیارات نه چي. دا فضیلت وهبي. وبما انفقوا من اموالهم او دوم فضیلت دادي وبما په سبب د هغه انفقوا چې دوی مصرفوي من اموالهم خپل مالونه په دې ښځو باندې، یعنی مہر ورکی د هغوی نه او نفقه برابرۍ. نو دا به کسبی فضیلت دی، دا به په خپل لاس باندې حاصلېږي. دا ښځو حاصله ولای شي پر خپل یو خاوند باندې نفقه وکړي. خو عموما نارینه پر ښځو باندې مال مصرفوي او ښکاره خبره ده چې د مال مصرفوونکي او خرڅوونکي او ورکوونکي لاس دا افضل دی تر هغه لاس چې اخیستونکي. ځکه حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي اید العلیا خیر من ید السفلی. هغه لاس چې لوړ لاس وي هغه خیر دی تر کښته لاس، یعنی ورکوونکی لاس خیر دی در اخیستونکی لاس. نو یو چا به بیا د دې ظاهري الفاظو ترجمه کول چې اید العلیا خیر من ید السفلی، لوړ لاس دا در دی لاندې لاس خیر. او چا چې به شی ورکاوه هغه تلته د لاس کښته کا، هغه چې به لاس کښته کوي د لاس پر سر بیره کوي. ولور لاس خیر دی تر دې کښته لاس، یعنی ورکوونکی لاس الید المعطیه، ورکوونکی لاس خیر من ید الاخذه، تر اخستونکی لاس خیر. نو دومره وجه یې دا به یو امر کسبی دی چې په کسب باندې حاصلېږي. په دې آیات کې الله تعالی پر ښځو باندې د نارینه او فضیلت بیان کړي. نو مفسرینو په دې ځای باندې ډېر څه لیکلي دي. تفسیر بحر محیط یو ډېره ښه نقطه دلته بیان کړې. هغه وایي الله تعالی د نارینه او فضیلت پر ښځو باندې په یو عجیب انداز بیان کړي. داسې بیان نه کوي چې الرجال قوامون علی النساء فضل الله هم علیهن. وایي داسې ونه ویل چې الله تعالی د نارینه او ته فضیلت ورکړي دي پر هغوی باندې، بلکې دا یې وفرمایل چې فضیلت یې ورکړي دي بعض لره د دوی علی بعض پر بعضو باندې. وای دی کې دا نقطه بیان شول چې نارینه او ښځه دا لکه د یو بدن اجزا داشي، ولو که د یو بدن اجزا یو پر بل باندې فضیلت پیدا کولای شي. مثلا سر پر لاس افضل دی
خداغه باوجود د دې سر د فضیلت په وجه د لاس کمی او شان نه کمزوري کی لکه څنګه چې د انسان د زړه فضیلت پر معده زیات دی لیکن دا زړه د فضیلت په وجه باندې د معده کمزوري نه ثابتېږي نو عین دغه صورت دی چې نارینه دا په شذو افضل دی خدای دغه افضلیت معنا دا نه ده چې په دې کې د شذو د شان او یا د هغوی د حیثیت کمی راځي بلکې دا د یو بدن اجزا دي طبعا یو جز پر بل جز باندې فضیلت لري خدا بل جز کمی نه پکښ بیانېږي نو الله تعالی د انداز وایدا سے بیان کړي دومره وجه دلته دا راغلل چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او د امت تمام علما او فقها په دی باندې ټول د قران کریم دغه آیات دغه تفسیر اخی چې رجال هغه حاکمان دي په شذو باندې او د فضیلت کې د ادوی وجه بیان کړي د دې څخه دا نه ثابتېږي چې نارینه په هر حالت کې دا ترشذ خیر بلکې د جنس په اعتبار باندې د جوړښت په اعتبار باندې چې نارینه دي او په دې اعتبار چې مال مصرفي دی افضل دي د اعمال په وجه باندې فضیلت یو پر بل باندې نه ثابتېږي الله تعالی هم دلته د ادوی وجه بیان کړي او بل دا چې د فضیلت معنا دا نه ده چې همیشه به نارینه تقاضا کوي او د شذي تقاضا به نه پوره کیږي بلکې قران کریم کې سورته بقره کې الله تعالی عین دغه حقوق لکه د نارینه او چې پر شذو باندې دي د شذو حقوق هم په دغه شان باندې الله تعالی بیان کړي الله تعالی سورته بقره کې فرمایي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف چې د دې شذو هم پر دې نارینه او باندې په هغه شان باندې حقوق ستا لکه څنګه چې د دې نارینه او پر دې شذو باندې ستا بالمعروف په حق طریقه سره حق طریقه باندې یعنی لکه څنګه په عرف او رواج کې چې یو نارینه په شذو باندې حقوق لري دا شذ هم عین هغه حقوق قرباني لري د مثال په توګه د هغه نفقه ده د هغه لباس دی د هغه کالی دی دا ور باندې ضروری او بل داسې هم نه ده چې نارینه څنګه د خوشوي او د مزاج وي بس خامخا به د هغه مطابق خپل امر عملی کوي بلکې نارینه د الله تعالی د احکام پابند دي د شریعت د اصول پړونا کې د فرشزه باندې حاکم او نگران نو د هغه حقوق مطالبه دی کولای شي چې شریعت د تفاغه کې جواز ورکړي په کوم شانو کې چې شریعت ورته جواز نه ورکړي فقط د نفس او د مزاج او د طبيعت غشتنی التدا ضروری نه ده چنانچه الله تعالی بل ځای فرمایي وللرجال عليهن درجه د نارینه ولر پر دې شذو باندې یو درجه تفوق حاصل دي بلندی حاصله ده خدغه بلندی او تفوق چې نارینه او تعالی پر شذو ور کړی دي دا د دې د فار نه دی چې په دې کې د شذو شان او یا د شذو حیثیت کم سوی بلکې تفوق نارینه ته د دې د فار ور کړل سوی دي چې عین په دغه تفوق او فضیلت کې د نارینه د شذي مصلحت او د شذي فائدہ ده ولی الله تعالی شذ د عقل او د وجود په اعتبار باندې تر نارینه کم پیدا کړي کچيري هغه ذمہ داری چې د نارینه په غاړه دي چې نان ډوډۍ او نفقه برابرول دي او په بازارونو کې ګرمي او یخونه برداشتول دي تکالیف زغمل دي مصائب برداشتول دي کدا د شذي په ذمہ باندې ورواچول سي نو هغه بلا محاله د ډیرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ نو دا تفوق الله تعالی نارینه ته دې د فار ور کړی دي چې په دې کې د شذو مصلحت دي په دې کې د شذو خیر دي په دې کې فائدہ ده او الله تعالی فرمایي چې وعاشروهن بالمعروف تاسو د دې شذو سره معاشرت کوئ زندگی کوئ بالمعروف په صحیح طریقه سره یعنی د شریعت د اصول مطابق د هغوی نه مطالبه کوي غوښتنه کوي چنانچه د اولاد د تیرودلو په ارتباط الله تعالی فرمایي عن تراز منهما وتشاورين چې د اولاد د تیڅ پرې کول د هم د دې دواړو پر رضا او د دې دواړو په مشوره باندې وسی اشاره دی ته چې د کور په کارونو کې لکه څنګه چې یو نارینه حکم دی امیر دی نو عین دغه رقم باید د مشورې پابند هم وي نو مزاج او طبيعت او فقط یو نفسانی غشتنی ته اجازه نه دی ورکړل شوی خو بیا به هر تقدیر الله تعالی نارینه ته شذ باندې فضیلت ورکړي
او دا فضیلت الله تعالی وای ما ور کړی دي زما د علم او حکمت مطابق. نو بیا دا قابل اعتراض خبره نه ده چې سړی دا وای چې د ښځې شاهدي ولې د نارینه په مقابله کې کمزورې ده، یا د ښځې میراث ولې د نارینه په مقابله کې کمزوري دي. او حکمتونه خو علماو بیان کړي دي، او که حکمت بیان هم نشي ضروري نه ده، ځکه چې قران دا دی دلته پر دې واضح دلیل دی چې نارینه او الله تعالی په ښځو باندې فضیلت ورکړي دي. بس دا د الله تعالی فیصله ده. الله تعالی ځینو شأن ته پر ځینو فضیلت ورکړي، په دې کې الله تعالی خپل حکمت او مصلحت. کعبه ته پر نور ټول مساجد فضیلت ورکړي، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پر ټول انبیاء فضیلت ورکړي، بیت المقدس ته په نور مساجد فضیلت ورکړي. دا د الله تعالی خپل قدرت دی، د خپل علم او حکمت مطابق چې څه کوي دا غي اختیار. نو دغه دوی وجه دلته بیانې الله تعالی چې په دغه دوه وجو باندې تاسو نارینه په دې شوزو باندې افضل یاست. والصالحات الله تعالی د صالح شذ یادونه کوي. الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعزوهن واهجروهن في المضاجع. والصالحات صالح شذ قانتات اغوی فرمان بردار وی، حافظات حفاظت کوونکی وی، للغیب غیب لرا، بما حفظ الله فاغ ترتیب چې الله تعالی حفاظت کړی وی. واللاتی تخافون هغه شذ تخافون چې تاسو بیریږئ نشوزهن دا غوی د نافرمانی څخه، فعزوهن نو تاسو هغوی لره نصیحت وکړئ، وهجروهن واغوی پرېږدئ، فی المضاجع په ځایونو کې، واضربوهن هغوی تاسې ووهئ، فإن أطعنكم که استاسو اطاعت وکړئ، فلا تبغوا علیهن سبیلا نو بیا متلاشوئ علیهن په هغوی باندې سبیلا لار. ان الله كان عليا كبيرا یقینا دی الله عز وجل عليا انتهاء بلند كبيرا دل ورشان خاوند. اوس د صالح شذ یادونه کی چې د صالح شذ صفات څه شي. الله تعالی د نارینه او د شذ وظائف تقسیم کړي دي او هر یو ته جلا جلا وظائف ورکړي. د نارینه وظیفه دا ده چې هغه به د دې شذ نفقه، د هغه کسوه لباس او د هغه کور داور برابري. او د شذ وظیفه دا ده چې هغه به د نارینه د کور او د هغه د اولادونو او د مال او د ابرو او د عزت حفاظت. نو د کور د نن کار دا شذ تسپارل سوی دي او د کور د باندې کار دا نارینه تسپارل سوی. ځکه الله تعالی د انسانانو طبيعتونه او مزاجونه داسې جوړ کړی دي چې نارینه هغه کارونه نشي کولای کوم کارونه چې شذ کوي، او کوم کار چې نارینه کوي چې هغه شذ نشي کوي. دا تجربه ده چې یو کوچنی د شپې ژاړي نو درې څلور نارینه یې نشي آرامول، په یو شذ ډیر ژر او په ډیر لنډ وخت کې آرامول. الله تعالی دا طبيعتونه او د مزاجونه داسې ګرځولي. نو اوس الله تعالی د صالح شذ یادونه کوي چې صالح شذ کومه یواده. نو فرمایي فالصالحات صالح شذ قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله. قانتات اغوی فرمان بردار وي، د نارینه د دغه فضائل او حقوق په پیژندلو سره فرمان برداری کوي د خپل خاوند. حافظات حفاظت کوونکی وي د خاوند د ابرو او د مال، للغیب د هغه په غیاب کې، یعنی چې کله هغه موجود نه وي نو په غیاب کې د هغه د ابرو او د عزت او د غرنګ د هغه د مال حفاظت کوي. بما حفظ الله، بما په هغه څه کې حفظ الله چې الله تعالی حفاظت کړی وي، یعنی د الله تعالی په توفیق یې حفاظت کوي. چې الله تعالی توفیق ورکړي نو بیا یې دوی حفاظت کوي. بما حفظ الله په هغه څه باندې د ما مصدریه دي، یعنی بحفظ الله د الله تعالی په حفظ باندې، د الله تعالی په حفاظت باندې. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د صالح شذ په ارتباط باندې چې خیر النساء بهترین شذ امراه هغه شذ ده اذا نظرت الیها سرتک، چې کله ته هغه ته وګورې نو هغه ته خوشاله کی. و اذا امرتها او کله چې ته هغه ته د کوم شي امر وکې
اطاعتک هغه ستا اطاعت وکړي و اذا غبت عنها او چې کله ته د هغې څخه غائب سي نو حفظتک هغه ستا حفاظت وکړي په مالها په خپل مال کې و نفسها په خپل ذات یعنی ستا د حقوق درناوی ستا د مال په ارتباط او ستا د عزت په ارتباط باندې وکړي دا بهترین شزه ده او ټول خیر شه او دا صالح کوروالا ده او دغه سي صالح کوروالا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نارینه د پاره بهترین نعمت بللی چې نارینه ته الله تعالی دغه سي صالح کوروالا ورکی دا انتهایی لوی نعمت دی. او حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کوم شزه د خاوند اطاعت کی او د خاوند په شرعي امور کې نافرمانی نه کی د هغه د پاره د الله تعالی د طرفه په دا دریابونو کې مایان او په دې ځنګلونو کې د حیوانان او اسمانونو کې ملائکه د مغفرت لپاره مقرري وي چې د دې غشي د مغفرت لپاره دعا وکړي چې الله تعالی د هغه مغفرت نو دا ډېر لوی سعادت دی چې یو څوک یې په لاس باندې راوړي واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع واللاتی او هغه شذې تخافون چې تاسو دا غوینه بیریږي نشوزهن دا غوی پر نافرمانی باندې یعنی په قرائنو دا در تمالمیږي چې دا پلانې شذب نافرمانی وکي نو دا هغوی د حل طریقه دا چې اول فعظوهن تاسو هغوی ته نصیحت وکړي اوله طریقه دا ده چې نصیحت ورته وکړي که چیرې نصیحت ومني خبره ومنل خو خبر اخلاص ده او کنو نو په دوم صورت کې وهجروهن فی المضاجع وهجروهن تاسو هغوی پرېږدي یعنی مو سره بيدیږي په المضاجع په ځایونو کې هغوی په ځایو کې आवाज پرېږدي تاسو ځای ورڅ جلاک که خبر او منل اطاعت یې وکي نو بیا خو په بها ش خبره ده که نه ومنل وضربوهن تاسو هغوی وهي په اعتدال سره وي یعنی دا مطلب نه چې ته د هغه مخور زخمی کې او یا په سر باندې وای دا وهل منع حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته صحابي رالی چې د کوروالا پر خاوند څه حق پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې ته پر مخ و نه وای ته پر سر و نه وای ته هغه تک شنزل ونه کې او ته د هغه د حقوق څخه بالا بد د کوم شي امر ورته ونه کې کيستا اطاعت وکینو داستا کوروالا ده او کيستا اطاعت ونه کې نو ته دغه طریقه په کار واچو چې الله تعالی ته فرمایلی وَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ كَچِيرِ اطاعت وکي استاسو فلا تبغون وتاسو متلاشوي عليهن فاغوی باندې سبیلا بهانه نو بیا تاسو د هغې د سختی د پاره او د شدت د پاره بیا نوري بهانه ملټوي چې هسه هغې ته سزا ورکوي بلکې چې تاسو اطاعت یې وکي نو بیا د وهلو او د دې څخه ځان راګرځوي فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا کچیر هغه استاسو اطاعت وکي فلا تبغون وتاسو متلاشوي د سختی او شدت د پاره عليهن فاغوي باندې سبيلا بهانه ان الله یقینا الله عز وجل کان دی علیا د ډیر اوچت شان خاوین کبیرن د لوی مرتبه خاوین دی یعنی الله تعالی په هر څه باندې بلند دی او د لوړ شان خاوین دی د الله تعالی حقوق قدرت علم دا ټول د اعلی درجه دي نو کتا سو په هسي بهانو باندې د الله تعالی مخلوق تنګوي نو بیا خو الله تعالی ته دا اسانه ده چې تاسو تم پر ډیر شان باندې سزا درکې او پر ډیر شان باندې تاسو ملزم وګرځي الله تعالی دا شنه کوي نو تاسو هم د الله تعالی پر مخلوق باندې سختی مکو علماء د دې په ارتباط باندې دا خبره نقل کړې ده د مفسرین چې یو سړی دغه قرآنی اصول مطابق پکور کې ژوند وکي خپل ټول ژوند کې په مشکلاتو کې نه واقع همیشه د خلکو د مشکلاتو وجه داوي چې د مشکلاتو د حل طریقه جنې ورکي بیچاره ته طریقه معلومه نه یو طریقه او بل طریقه په کار واچي
چونکه هغه غیر شرعي طریقه وي نو هغه د الله تعالی د عذاب مستحق وګرځي. الله تعالی نور په کور کې مشکلات ورته پیدا کی حل یې راونه وس. ماته یو کس راغلی وو واده کړیو نو بیا څه مشکل ورته پیښ شوی نو ماته راغلی پلار راغلی راته چې داسې ازوی تواده ور وکي او داسې مشکل ورته پیښ او دی وایي چې کله نکاح ما را تړله بس په ځان باندې پوسوم مال درواغ وایي درواغجن دي او دا مازې اشه خبرې دي چې دا تاسو یې کوي. دا کېدلای شي چې یو سړی دی د خپل زوم سره دغه کوي یا د هغه د تاوان د پاره جدا کار کوي. دا خو ډیره غلطه خبره ده. تاسو یې څنګه کوئ؟ والله اصل کې دغه حالت کې ابتدا حالت وی ورختایي وي نو ته دی بیا ما تر आवाज بیا هغه ما تر आवाज ته وی بیا ما سره وی کتاب واغې مې ورکی او څه مسنون اذکار مې وروښودل او ته مې سورته بقره په کور کې وای یو بنځش په ورځې بعد سم سړیو مال څنګه سو هغه جادو مادو ختم سو کله نه ختم سوی ولنست شی لا نست ما ول داده د شذ د عادت دی د باج خلکو د عادت دی چې څه پریشانی پیښ شي او بس نو پر دې ټګانو ورمخ شي اخو هغه ته به داغه بهانه پیدا ده د ټګانو ته چې څنګه بس یو څوک بدنام کی او خپل کار باندې وچلی خپل تجارت پوهچي. نو دا ډیره غلطه طریقه ده چې ځینې خلک شرعي اصول پریږدي او په غیر شرعي اصولو کې خپل مشکلات حلول غواړي. د دې څخه ځان ساتل پکار. او بل دا چې انسان باید د ځان سره فکر وکړي که یو څوک ستا تر لاس لاندې وي او ستا د لاس نه وځي د هغوی سره سختی کول کمال نه. کمال پر کشرانو باندې تر ځان پر ماتحت باندې سختی کول دا هیڅ کمال نه. دا ډېر لوی عقلی ده او دا د غیرت خلاف کار چې سړی تر ځان پر کښتو باندې پر ناوسه کسانو باندې سختی کوي او د هغوی سره مقابله اخستي. یو نارینه د ښځې سره مقابله کوي دا د نارینه توپ سره ډېر خلاف خبره. ځکه نارینه الله تعالی د لوړ شان خاوند ګرځولي نو که یو سړی د کوچنی سره مقابله نو د ښځې او د کوچنی خو بیا د دې نو اس په درلودل کې فرق نشته. حتی یو کوچنی لا تر ښځې قوت ډېر لري د باندې خو بدر سوو زیاده د باندې نسی وتل. مولانا محمد تقی عثماني صاحب لیکلي دي چې ځینې کسان داسې تقاضاوي د دې ښځو څخه کوي لکه دا ښځې چې دا د دې غلامان وي. اول خو د ښځې شرعي حقوق باید سړی وپیژني او بل دا چې د هغوی قرباني ته باید سړی وګوري چې هغوی ډېره لویه قرباني ورکړې. وای که موږ د ځان سره سوچ وکړو چې یو سړی دی ټول وخت د مور او پلار او وړونو او په یو کور کې رالوی سوی 10 کاله 15 کاله 20 کاله دی په یو کور کې دی اوسېدلی او بیا د هر څه د یو اجنبي او پردي سړی د پاره پریږدي او د هغه کور ته دی ورځي پلار دی پریږدي مور دی پریږدي وړونه دی پریږدي خپل کور دی پریږدي نو دا څومره لوی قرباني. وای تاسو یې واري دا د ځان سره سوچ کی او تخپل ځان دغه یو حالت تراوله چې کداغه یو حالت په ما باندې راشي چې دا همیشه د فارز ما څخه نور مور کور پلار وړونه او هغه ژوند ټول پاتوي او د یو پردي سړي په کور کې آینده ژوندۍ اختیاروم. دا څومره لوی قرباني. که سړی دې ته متوجي شي او یو څه احساس سره پیدا شي نو بیا د هغه سره شفقت پیدا کیږي سختی نه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي په تاسو کې تر ټولو بهترین خلک هغه دي چې د خپل ښځو سره ښه اخلاق ولري. تر ټولو بهترین خلک دي. او پیغمبر علیه السلام فرمایي ښځه د آدم علیه الصلاۃ والسلام د پښتۍ ته پیدا شوې او دا پښتۍ د پښتۍ اډو کې دا کاژه دي او دا قاعده د کتا داسې د کول نو خامخا به د اډو کې مات او که دغه چې پرې شودل نو کاژه به پات. مطلب دا چې گزاره وسره کوا د ښځې طبیعت او مزاج داسې هغه به دغه سیوي. د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک زندگی سړی وګوري چې څنګه زندگی کول. یو ورځ د یوې بیبي کړه دی غالبا د عائشه رضی الله عنها نو یو بلی کوروالا یو شی ورته راواسته دی غاب واخته هته وغورځاو غاب مات کې شان مور. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه کسته چې هغه دغه راوړی و دغه شی راوړی و هغه ته ویل چې ستا مور خو غیرت وکي ستا مور غیرت وکي یعنی دا نه کړه خوښه چې بل شزه دی وسماته شی راواست. بیا هغه ته ویل چې تا خو غاب مات کړی دی د غاب تاوان وکي دا د هغه ملکیت دی تا تاوان ورسول داغه تاوان نشي ورواخستین لیکن نور په دې باندې څه نه دی ویلي
او نه دا خبره دونه غټه کړي او نه دا ویل چې زه د الله پیغمبر یم او تاسو به په مخ کې دومره لوی بی ادبی وکړه. خدای د انسان فطرت دی، طبيعت دی، د شذو په مزاج کې دا شی ناست. په دې ارتباط باندې چې شذو ته په دنیا کې اوسنن کافران کوشش کوي چې دوی ته په حکومت کې حصہ ورکړي او یا نوري سلسله ورکړي. په دې ارتباط به ان شاء الله سبا تفصیلی خبره کوو چې دا په کومه لحاظ باندې صحیح طریقه ده. په عقل به ان شاء الله دا مشابهته و چې دا غلطه طریقه ده. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، کاغوی تاسو اطاعت وکئ فلا تبغوا عليهن سبيلا، نو تاسو متلا شوی علیهن فاغوی باندې سبیلا بهانه. ان الله كان عليا كبيرا، یقینا دی الله عز وجل عليا د ډیر لوړ شان خاوین، کبیرا د لوړ مرتبه خاوند. وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا. وان خفتم کچیر تاسو بیریدلا شقاق بینهما د مخالفت څخه بینهما د دې دواړو تر مابین فبعثون وليجي حكما یو حکم یو فیصله کوونکی من اهله د کورنۍ څخه حکما من اهلها او یو منصف انسان من اهلها داغه د کورنۍ څخه ان یریدا اصلاحا کچیر هغه اراده لري اصلاحا د اصلاح يوفق الله بينهما، نو موافقت براولي الله تعالی بينهما د دوی دوه تر مابین. ان الله كان عليما خبيرا، یقینا دی الله عز وجل عليما فرع علم لرونکی، خبيرا د فرع علم خاوند، په هر څه باندې خبردار. دا د مشکل د حل طریقه شي قبیل پرستاسو د کوم خاوند او کوروالا تر مابین د مشکلاتو په زیاتېدلو باندې بیریدل. نو بیا د حل د پاره تاسو یو صالح مصلح سړی چې هم صالح وي هم مصلح وي او د مشکلاتو په حل کې تصفیه کوونکی وزیرای او ذی عقل وي، دا کس د دې نارینه د کورنۍ څخه او یو دغه کس د دې شذ د کورنۍ څخه واسطه وي، یعنی داسې کسان چې هغه د دوی تر مابین دا مشکل حل کی او کوم چا کې چې ملامتي وي داغه ملامتي ورته وشي او د حق طریقه ورته بیان. کدوغه دوه کسانو وای په دغه صلح کې اخلاص درلودلی او د خدای په خاطر یې د شذ او د خاوند تر مابین مشکل حل او نو الله تعالی وای چې خامخا الله تعالی د دې تر مابین موافقت راولي، په دا شرط کاوی د دې خبره ومني. او ان خفتم شقاق بینهما، کچیر تاسو بیریدل شقاق د مخالفت څخه بینهما د دې دوه تر مابین، یعنی په قرائنو د ظاهری حالاتو څخه دا معلومه کړل چې د دې دوه تر مابین و ژوندۍ تنګیږي او دوی خپل نسوي حلوای، نو فبعثوا تاسو ولېږي حکما یو حکم یو منصف انسان چې د تصفیه صلاحیت ولري. ګوري دوه شی ضروری دي، یو دا ضروری ده چې سړی به صالح وي، بل دا ضروری ده چې مصلح وي. صالح دا معنی چې خپل نیک وي، مصلح دا معنی چې بل هم نیک کولای شي. مولانا اشرف علي تانوی رحمه الله وای د فساد ختمېدلو د پاره د صالحانو وجود په کار نه راځي، بلکې د فساد ختمېدلو د پاره د مصلحانو وجود ته ضرورت دی چې مصلحان پیدا شي. دا کوزه نیک یم بس په خپل کور نه وتلې مراوزم نه خپل بزرګي کومه بس پنځه وخت جماعت ته زمو بیرته راځم، نه د چا په مشکل ځان خبروم او نه د خلکو حاجاتو ته ګورم، نو د ازما بزرګي او د ازما صالح والی د نور خلکو د مشکلاتو د حل ذریعہ نشي ګرځي. ځکه د مفسد او د طالح یعنی د بد عمل د پاره د مصلح ضرورت دی، د صالح ضرورت دونه کار نور کی. دا یو دوه دا ضروری ده چې باید سړی په کار پیږي، هم یو صالح والی دی چې نیک به مصلح به هم وي، د نورو د نیکی فکر بم لري او په کار به هم پیږي. ما وخت یو چاته ویل ما دلته یو نیک سړی دی او صالح سړی دی ستاسو سره په کار کې ولګا، هغه ماته ویل وزدا اس غریب یم. هغه سړی ډیر هوښیار سړی و، ماته ویل مولوی صاحب هر نیک سړی په کار نه پیږي او نه هر په کار په نیک سړی، یعنی دا ضروری ده چې نیک هم وي په کاروم پیږي. نو زه را سره ولګو خالی نیکی روزه څه کوم،
نو دا ضروری ده چې یو صالح وي بل مصلح هم وي دا هغه خلکو اصلاح هم راولي او په کارم په اجدا نه چې نور مصیبت جوړ کی نو فبعثوا حکما من اهله وحکما من اهلها او یو حکم او دغه سي منصب کس دا د دې د کورنۍ نه واسطو چې د دې دواړو تر مابین تصفیه راولي ان یرید اصلاح کدی دواړو د اصلاح اراده درلودل یعنی په صدق دل او اخلاص سره دا کار کاوه یوفق الله بینهما موافقت براولی الله تعالی د دې دوه تر مابین کچیر دې دوا دغه خلکو خبره ومني ان الله یقینا الله عز وجل کان دی علیما خبیرا علیما پر علم لرونکی خبیرا په هر څه خبردار نو کده طرفین صحیح نیت نو لا محاله به پر دې دوه مخالفینو باندې تاثیر وکي او کپنیت کې خرابي ونه بیا تاثیر نشي کولای ځکه الله تعالی په هر هغه طریقه باندې پوهیږي چې په کومه طریقه باندې اصلاح راتلای شي او په دې باندې پر علم لري چې د چا نیت صحیح دی او د چا نیت غلط دی صدق الله